الله دې خیر راپېښ کړي. د دنیا دریم جنگ عظیم شروع شو. ایران باندې بیګا د شپې امریکې حمله کړې ده او په بیټو بمبار جازونو باندې د هغه اټمي تنصیبات په نشانه باندې کړي دي. د دې وجه دا وه چې ایران د اسرائیل ملا ماته کړې، داسې رایسار کړی لکه سړی چې ماشوم رایسار کړي او داسې ووایي لکه پردی خر. بل طرف ته اسلامي ملکونه ټول خاموشه دي د ایران په امریکې په حمله باندې، چې امریکې په ایران باندې حمله کړې ده او دا حمله د پاکستان د جنرال سید عاصم منیر فیلډ مارشل رحمت الله علیه د هغه د ملاقات نه بعد کړې ده. بل طرف ته دا ویل کېږي چې پاکستان امریکې له چې کوم دی سمندري لار ورکړي د ایران خلاف. چاینا په هم دا غږ کړی دی که دا لارې دې ورکړي او چاینا ایران ته د نقصان ورسو او دا غداري دې وکړه نو موږ در سره هر قسم تعلقات ختمو. څنګه چې مخکې امریکې له پاکستان لارې ورکړې وي د افغانستان خلاف، افغانستان یې پې لوټې کړی، نو کیدای شي چې دا حمله امریکې د پاکستان په بروسه باندې کړې وي او پاکستان پکې بیا استعمال شي او پاکستان ته ډېر نقصان میلاو شي. نو الله دې خیر راپېښ کړي. دنیا دریم جنگ عظیم سره مخامخ شوې ده او ټول ملکونه چې کوم دی یو بل ته داسې د وینو تږي ناست دي، څوک د یو ساعت ورکوي څوک د بل ساعت ورکوي. کیدای شي چې دریم جنگ عظیم شروع شي.